السلام علیکم. پرون اسد قیصر او علي محمد خان د مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړی او د هغوی یو فوتګي شوې وه، په هغې دوا ورته کړې ده. د دې ملاقات په شا څه مقصد او د دې نه مخکې څه حاصلول غواړي دواړه پارټیانې. زما چې څومره مونږ اندازه واغسته او معلومات وکړه، نو په دې ملاقات کې د عمران خان مرضي نه ده شامل. دا ملاقات اسد قیصر او علي محمد خان په خپل پرسنل کیپیسټي کې کړی دی او د دې په شا به د هغوی څه په ذهن کې خو به هغوی وقتاً فوقتاً ووایي، خو ماته چې څه ښکاري نو یو جدا تصویر دی. تاسو کو کتلی د عمران خان حکومت ختمولو دپاره څومره کوششونه چې کېدل، د هغې سربراه مولانا فضل الرحمن او مولانا صاحب به همیشه دا وی چې دا حکومت ما ختم کړی دی. نو بیا اوس د دې ملاقات مقصد څه و؟ اصل کې شوې دا ده د نواز شریف چې کوم ډیل شوی د اسټیبلیشمنټ لا، په هغې باندې مولانا صاحب خفه دی. هغه دا په دې خفه دی چې مولانا صاحب د نواز شریف نه دا تمه ساتله چې دی به یو پیکیج ډیل وکړي، په پیکیج کې به خیبر پښتونخوا مولانا ته میلاو شي او پنجاب او وفاق به نواز شریف ته میلاو شي او سند باسم د پیپلز پارټۍ سري. خو میاں نواز شریف مولانا بالکل نظر اندازه کو او خپل لارې سیده کوله. نو مولانا دا یو پیغام اسټیبلیشمنټ لا او نواز شریف له ورکوي کورې ما د لوبې نه وباسې، نو د اسټیبلیشمنټ خو نن سبا عمران خان دی ټارګټ دی، زه به د هغوی سره میلاو شم او دا نواز شریف ته مو وي چې عمران خان ستا دشمن دی، خو کورې ته دا کوې نو زه د هغه سره لاس میلاولی شم. نو دا پکې یو مین پوینټ دی. دویمه دا ده چې په کې پی کې کې د عمران خان په مخالفت کې مولانا صاحب خپل سیاست دفن کړی دی. د هغوی چې کوم منافقانه سیاست دی هغې ولا په خیبر پښتونخوا او په پښتنو کې سیاست دفن کړی دی. لیټیسټ سروې چې راغلی دا په هغې کې دا اندازه وشوه چې 70% 70% پاپولیریټي د عمران خان د مولانا صاحب چېرته په 2-3% کې دی. نو هغه خپل سیاست بچاولو دپاره هم دا کوششونه کوي. تاسو کو دریم طرف ته کتلی نو زرداری صاحب هم دا ویلي دي چې په الیکشن کې کو یو پارټي یا یو لیډر تاسو ته ماینس کې نو دا الیکشن بس کریډیبیلیټي نه. دا ولی وی؟ دا په دې وجه وی چې هغوی ته هم پته دا کو بالکل پنجاب کلاو میدان پاتې شو مسلم لیگ نون ته او عمران خان د سیاست نه آوټ شو. نو بیا پکې د هغوی هم ځای نشته. هغوی دا کوشش دی چې د پی ټی آی الیکشن کې وي په پنجاب کې 40-50 سیټونه والی او بیا میاں صاحب مونږ ته مجبور شي، پیپلز پارټۍ ته مجبور شي چې اتحادي حکومت جوړ کړي. کو په پنجاب سیاست نه تحریک انصاف ختم شي او میاں نواز شریف ډیر ووټونه د حکومت او د اسټیبلیشمنټ په سپورټ والی، نو بیا به د پیپلز پارټۍ مجبوري هغوی نه او دغه هغوی سره خطره ده. نو مولانا او پیپلز پارټۍ دا کوشش دی چې دا ډیل کم شوی دی د نواز شریف او د اسټیبلیشمنټ پای کې خپل حصه والی. نو ځکه د میاں نواز شریف دشمن چې دی د عمران خان او پی ټی آی د هغه سره رابطې روانې کړي دي. امید لرم تاسو به دا پوینټ پوه شوي. د پی ټی آی ډیره لکان په دې ملاقات خفه دي او هغوی وایي چې داسې به کم از کم مولانا او د پی ټی آی مشرانو نه و کړی. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.